ګرانو کتونکو سلامونه کوم. دا مهال زه په شرپو کې موجود یم. ډېر زبردست پری میډیکل کیمپ چې کوم دی روان دی. د زنانو لپاره بیل انتظام شوی، ناریمانو لپاره بیل انتظام شوی دی. په دغه پری میډیکل کیمپ کې څه دي نو موږ سره دلته کې یو سماجي نوجوان وقار صاحب ستاجي صاحب پرزن دی او چې څنګه یې میغه شانتي جې نو پلار یې تربیت هغه شانتي کړی چې خدمت جذبه یې په اړه کې شته او دیم چې کوم دی نو د عوامي نېشنل پارټۍ یو ډېر دیرینه کارکن چې کوم دی هغه دی نو د هغوی نه به تپوس کو څه به وایې په دې موقع خپله پېژنګلو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د تحصیل تنګي د یوت افیر سیکرټري یم. دلته موږ په دې مهال باندې نن د پری میډیکل کیمپ لګولی دی. دې کې د زنانو خپل انتظام دی او د نارینو انتظام دی. نو زمونږ همدغه سوچ دی د والد د طرفې راته دا یو دغه دی چې تاسو تکړه شئ څنګه موږ خدمت کړی دی چې تاسو هم خدمت وکړئ. نو هغې دپاره موږ دا کیمپ لګولی دی. دا به په میاشت کې 4 ورځې نو دا به ډاکټران خپل منځ کې دغه کوي نو هغه به خوښي 4 ورځې به دې کې د خیري دا به هره میاشت کې لګي. دې کې به د سترګو ډاکټر وي، د هډوکو ډاکټر وي، نور کوم مسلې د هغې دپاره به هم ډاکټر وي. نو انشاءالله زموږ خو دا کوشش دی چې موږ خپل کلي علاقې له خدمت وکړو او دغه جذبه لرو. دوايانې پرې ورکوي، دوايانې پرې ورکوي، د دې اویرنس خلکو ته هم څنګه اطلاعګانې ورکوي. نو بس اوس خو د هغې دپاره موږ یو ګاډه دوه ایستلي د هغه اعلانونه کوي ګرځي او اطلاعګانې به هم دا د اوس چې په هغې باندې لګي، په نیوز باندې هم لګي او ستاسو د شیشې په وساطت تاسو ته موږ ویل چې تاسو هم دا وچلوئ چې دا خلکه راشي او د دې مستفید شي. دوی سره رابطه تاسو سره څنګه وکړله یا څنګه هم راوستل چې میاشت کې 4 ورځې تاسو سره؟ یاره دوی به دلته نور خپل دغه هم کوي ډاکټرتوب، لکه مطلب خپل هسپتال به هم چلی، کوم ډاکټر چې دغه دی هغوی به هم دوی چلی او دا 4 ورځې به دوی کیمپ له ورکوي. دا نور به دوی ځان له خپلې چلی او دا 4 ورځې چې کومې دي دا به دوی هره میاشت کې دا روټیني دا به دوی چلی. بس لکه دوی به دلته هسپتال دغه کوي لکه تاسو بلته خپله پېژنګلو کا؟ جی زه طلحه فاروق یم. انشاءالله شرپو شاه کې هم داسې دا کړی ویلفیر نیم باندې یو لیبارټري مې ایسته ده. نن سبا انشاءالله تنګي ته تلو ضرورت به نه وي، چارسدي ته به تلو ضرورت نه وي، کم ټیسټ سرجي دلته به کېږي، میډیسن به هم انشاءالله په مزه برابرېږي او داسې یو غټ پلانینګ هم دی د هسپتال انشاءالله په شرپو شاه کې جوړو به سرجي انشاءالله هغې کې الټراساونډ، ایکس رې، هغې نه علاوه بل لیبارټري، فارمسي انشاءالله ټول به ورڅخه برابر وي. سر دا پری میډیکل کیمپ نن تاسو څنګه تابع کړی؟ سرجي پری میډیکل کیمپ دې لپاره مونږ کړی مونږ چې دا ځای سرجي ته راشي، پیشنټ هم چیک اپ وکړي، هغې کې چې کوم دی مونږ ټیسټونه چې کوم دی فري وو، هغې نه علاوه چې کوم میډیسن دی هغه هم فري وو، چیک اپ هم ډاکټر صاحب فري وو، ټول چې کوم میډیکل او ارتوپیډیک وو هغه پیشنټ راغلي هغې چې کوم چیک اپ دی سر هغه فري دی. سر تاسو چې کومه لیبارټري کولو کړې ده دلته څومره وخت سرجي دی انشاءالله یو هفته وشو. سر یو هفته وشو، بس هغې نه مونږ پری میډیکل کیمپ مو سم سټارټینګ دا وکړو. سر او ډاکټران در سره څنګه دي؟ ډاکټران سرجي بالکل یو اسلام آباد صاحب نه خالد صاحب راغلی، ارتوپیډیک دی سر احمد جان صاحب راغلی، هغې نه علاوه چې کوم دی ډاکټر مسعود صاحب راغلی. سر 3 ډاکټر مونږ سره راغلي. سر تاسو لیبارټري کله کله کولوي؟ بیا به انشاءالله سرجي اوس ریګولر کولوي. سر سر به چې کوم دی دلته ډاکټر صاحب هم کینی او لیب هم چې کوم ریګولر کولوي 12 بجو پورې سهار 8 نه. خپل موبایل نمبر وایي؟ 0309 890 7572 0309 890 7572. د دوی چې وقار کوم خبره وکړه ستاسو سپورټ به دوی تاسو لازم دوی ته به زه پوره سپورټ په زموږ د والد صاحب د طرفه مې او زموږ د طرفه مې دوی ته پوره سپورټ. صحیح. ګرانو کتونکو اوس پېښوما چې څه کوم دا تاسو واخیستل فیر میډیکل لیبل ستاسو نوم؟ طلحه فاروق. طلحه فاروق چې کوم دی دا فاروق صاحب پرزن بلکې دا زموږ کلیوال دي. نو دا ډېر زبردست کار چې دلته کې کومه دوی دا لیبارټري دا تابع کړې ده خو دا یو هفته وشول او په یو هفته کې چې کوم دی نو دا پری میډیکل کیمپ چې د زرګو روپو پرې دوايانې ښه کوالیفاید ډاکټران او ورسره چې کوم دی نو هغه ټول سیسټم روان دی. نو تاسو راځئ نو دې بارګین څه نوم دی؟ سهیل کار سنټر. سهیل کار سنټر خیبر بینک سره بالکل جوخت دی او د وقار به چې کوم دی نو هغه ورته پوره سپورټ حاصل دی. نو راشئ دلته کې خپل ټیسټونه او اوس اسماعیل جي سره خبره کوله نو ډېر زر ده چې دلته کې هسپتال او هغه هسپتال کې هم دغه شانتې د خیر ښېګړې کار روان دي. دا زموږ د علاقې دپاره پیدا ده، په دې موږ مننه کوو. تاسو هم راشئ، دا به میاشت کې 4 ورځې وي دلته کې سهیل کار سنټر کې تاسو پوښتنه کولی شئ.